د ایران او د امریکای جنگ روان دی. په روان جنگ کې د ایران نه چې دی پابندي موچته شوه چې ټول عمر له په هغه پابندي وه، اوس یې هغه له اجازت ورکړو چې د 30 ورځو پورې ته پیټرول ډیزل دا قسمه تیل چې دي دا ته خرڅولی شي. د 30 ورځو پورې د هغه نه پابندي اوچته کړه. نو ځینې کسان په دې شک کې دي چې دا پابندي د څه له وجې نه اوچته کړه. که تاسو وګورئ په ټول ملکونو کې چې دی د تیلو شارټیج چې دی دا را روان دی. د څه له وجې نه چې ابنای هرمز چې دی دا بند دی. چې ابنای هرمز بند دي نو د دې د وجې نه چې دی ډېرو ملکونو کې به شارټیج راځي. د نورو ملکونو نه راځي خو کم راځي. زیاتر تیل چې دنیا ته سپلای کېږي نو هغه په دغه یوه لاره باندې چې دی سپلای کېږي، ځکه چې په دغه طرفونو باندې ډېر ملکونه پراته دي چې په هغې کې تیل هم بېحده سیوا دي. نو د دې د وجې نه دغه لاره بنده ده. نو د هغې د وجې نه چې دی شارټیج جوړ شوی. شارټیج جوړ شوی دی دلته کې بیا چې دی د روس سره خپل تیل شته او ارزان تیل ورسره دي. ارزان تیل ورسره دي خو په هغه باندې هم پابندیانې دي. نو هغه خو خرڅوي ځینې ملکونه چې دي هغه ترې اوس هم اخلي. انډیا له چې دی هم امریکې اجازت ورکړی دی. خو که شارټیج راغی نو بیا به هر سړی کوشش دا کوي چې هغه د روس نه چې دی تیل والي. خو په روس باندې د امریکې د طرفه چې دی پابندیان دي او امریکا دا نه غواړي چې روس چې دی هغه مضبوط شي، ځکه که د روس نه خلک تیل هلي نو روس چې دی هغه ملک په مضبوطېږي، ځکه چې هغه معیشت چې دی هغه به د دې سره ښه کېږي. او د یورپ ممالکو چې دی د هغو هم دا کوشش دی چې روس چې دی دا ښه نه شي. که دی ښه شو نو دی بیا په موږ باندې حملې کوي، څنګه چې په دې خوا کې دا یو ملک دی او په ده باندې قبضه هغه لګوي. نو دغه شانتې د امریکې هم دا دغه دی، هغه وایي چې روس چې دی دا نور ښه نه شي. د دې د وجې نه چې دی په ایران باندې د 30 ورځو پر پابندي اوچته کړه. که د کومو ملکونو سره شارټیج وي چې هغې له دی تیل ورکوي او د دې سره به د ایران معیشت چې دی هغه به ډېر ښه شي، ځکه چې په 40 روپۍ چې دي دا به ایران ته میلاو شي. که هغه د تیلو بلې پابندۍ باندې عمل وکړو او تیل ورکړل، او که تیل ورنه کړل نو بیا به دغه شانتې او دنیا ته چې دی د دې نه مشکله جوړېږي. او روس چې دی خلک په د روس سره خبره کوي، د روس نه چې دی هغه به تیل هلي، ځکه یورپ ممالک په تېمانه چې مشکله ورته جوړېږي لازم به د هغه نه هلي. او چې د هغه نه تیل هلي نو هلته کې هغه په امریکا پسې هم مضبوطېږي او په دغه ملکونو پسې چې دی په هغې پسې هم مضبوطېږي. نو د دې د وجې نه امریکا کوشش کوي چې د ایران د تیلو نه دا پابندي چې دی دا موږ د 30 ورځو دپاره اوچته کړو او په کومو ملکونو کې شارټیج وي چې هغو ته دا تیل چې دی دا ور ورسي. تاسو را سره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ، ځکه زموږ د طرفه خو دغه دغه دی چې دا د ټول کار چې کړی دی دی د روس د وجې نه کړی دی، ځکه چې نن ساعت خو هغه د ایران سره هسې منخته دی. هغه وایي چې د هغه معیشت خراب شي، خو هغه وایي چې روس راپسې هلته کې مضبوط نه شي. نو د دې د وجې نه ایران له چې دی د 30 ورځو دپاره چې دی پابندي اوچته کړې ده او هغه وایي چې هغه دنیا ته تیل چې دی دا ورکوي. نو خپل رایه چې دی دا را سره لازم شریک کړئ.